ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة وقال عليه الصلاة والسلام المدينة حرام ما بين عير إلى ثور أو كما قال. تیرہ جمعہ دا مکی شریفی و دا مدینی شریفی متعلق سے خبرہ میں کڑے ہو اور دا میں دا سر وعدہ کڑے ہو چی باقی خبرہ میں انشاءاللہ در تپائندہ جمعہ کے بیان کر. نماوی حج عمری لچی سڑیزی نو مقاصد زیاد تی و دا آغاز دیر برکتون دی خوغاٹی او سو دی یو خدا چی غزے سر دا باز اہم و عبادتون تعلق دے چی غبل دے نکیگی دامی دا تیر جمعوی دے لکا عمرہ شو حج شو طواف شو بیت اللہ شریف تا قتل شو او دا صفا و دا مروہ پا منس کے منڈے ترڑے شوے او عرفات و مناو مزدلفی تتلل دا ال تکیگی بل دے عبادت نکیگی یا دا مدینی شریفی پا جماعت کی منس کول یا دا بیت اللہ پا جماعت کی منس کول او دا غیر دیر لوی ثوابونا دا بلدین حاصلے گی او یا دا حضور پاک مبارک مخ مبارک دا مخام خدریدل او پاغی سلام ویل او یا پر ریاض الجنت کے یا دو رکعت منس کول یا دا احد شہداء لورتل او یا پا مدینہ شریفہ کے قبا جماعت کے دو رکعت نفل کول دا ال تکیگی و بلدین کیگی. دویم میویلو درتا چی اغا دا دعا دا قبل دو زینم دی او دا برکتونو زینم دی. نو دا مکی مکرمی سے مختصر تفصیل میویلو او نن دا مدینہ شریف مختصر تفصیل دتا وے. حضور پاک مبارک چکل مدینہ شریف تلا دا دی زور نم یسرب و یسرب پسی سراو دری پزیر یسرب او سرب بیمارے تاوی نو چه سوک با مدینہ تلالل نا جوڑا بشو یسرب تدا سے بوئے بیمار بشو آب و ہاوے ٹکنوا اوبے دا سے وے چھ پلختو کے مکہ میں اوبے بیدل اغب دا سے تورشنے وے. نو چھ نبی علیہ السلام مبارک سرد مرگرو تشریف یاوڑا نو باز صحابہ کرام نا جوڑشو خصوصاً حضرت بلال رضی اللہ عنہ بجالل مکہ شریف سر بے جالل الا لیت شعری الا لیت شعری او دا شیرون بیوی چھے سنگ دے یر مشو هل ابیتن لیلت بواد حولی ازخر و جلیل مکی پسی بے جڑل وی خدای بیاب امدا سے یو وخراشی چی دبا مکی تلال شم
او د مکی سرګړي بیا یادول او د هغې ګیاګانې بیا یادولې او د هغې غرونه بیا یادول حالانکه مکه مکرمه کې دې غریب څومره سختې برداشت کړي او ابو جهل او امیه د کافرانو ته به خیرې کولې وی خدای دې تباه کې مونږ یې د خشته ځمکې نه راوویستو د وبا ځمکې له یې راوشړلو نو نبی علیہ السلام دعا وکړه وی الله د مدینې دا بیماری لرې کې او دا جحفې ته منتقل کې نو خوب یې ولید نو په خوب کې یو ښځه ولیده بد شکله ببرسر ښځه وه چې د مدینې نه جحفې ته لاړه وی ما خوب ولید وی صاحب تعبیر یې څه دی وی دا د مدینې هغه وبا خدای جحفې ته منتقله کړه نو نوم یې والا بدل که د یثرب نه مدینة النبی نوم یې والا کېښود د پیغمبر ښار مدینة النبی نو د احترام او د عزت په خیال به ورته ته مدینه منوره وی مکه مکرمه به ورته وی مکه معظمه مدینه شریفه یا مکه شریفه دا د عزت په توګه به وی نوبې خشته شوې هوای خشته ښکلې مزیداره شوه وحی پکې نازلېدل شروع شو او فرشتې به هم راته او حضرت جبریل علیه السلام به هم راته نوم یې مدینة النبی د پیغمبر ښار بل نوم یې د طوابه بل نوم یې د طیبه پاک ازمکه صفا خشته خوشګواره ازمکه یو صحابی دی حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ اگر آغی مدینه شریفی ته نو نبی علیہ السلام د دجال دا خبر صحابو ته کړي چې داسې به دجال راځي او داسې به داسې به داسې هغه تمیم الداری چې راغی هغه پیغمبر علیہ السلام مبارک ته یو ناشنا خبره وکړه وی صاحب مونږ یو وفد یو جرګه تاله را روانو نو په دریابي کشته کې سوار شو نو هوا زمونږ کشته په مخه کړه دریابي چپې شوې او هوا شوه نو کشته بیا د سړي په خپل اختیار کې نه نو کشته د مدینې په ځای د طرف په ځای یو جزیرې ته یوړه لاړه په ډغرو ډغرو ورسېدو یو جزیرې ته لاړو هلته کوز شو ناشنا جزیره ده او مونږ هم پریشانه یو خوراک سکاک خو را سره کشته کشته خو چې د کله د هوا سمت ټیک شي نو بیا به راځو وی په جزیره کې مې یو حیوان ولید وی داسې حیوان هم ولید چې ټول وجود یې په ویښتو کې ډوبو او صرف سترګې ښکارېدلې وی مونږ ته ویریدو مونږ ورته وی ته څوک یې وی انا الجساسه زه جاسوس یم وی اغی اپا مونگ پویشوا وی داسې وکړه چې زمانه تعجب ماخله لږ مخکې لاړ شئ دې ځنګل کې دې جزیره کې نو ستاسو یو کس سره به ملاقات وشي نا به ستاسو نه تپوسونه وکړي تاسو به د هغه نه تپوسونه وکړئ وی مونږ ویریدو چې خدایه دا څنګه حیوان دی او دا په جزیره کې بل څه دی وی چې لږ مخکې لاړو نو یو لوی شی دی چې په زنځیرونو تړلی شوی دی غټ وجود لري او د لاسو خپو نه په زنځیرونو تړلی دی او یو ټوپ یې وو په زنځیرونو کې وی داسې ټوپ یې وو چې مونږ ته ویریدو وی خیر مونږ نه تپوس وکړه د کوم ځای نه راغلی مونږ وی د فلانکې علاقې نه راغلو وی دا تپوس د نه کوم چې د آخر زمانې پیغمبر راوتی دی که نه دی راوتی نوم یې د نبی علیہ السلام مبارک واغشت وی مونږ ورته وی چې او اخو راوتی دی کوم ځای دی مونږ وی د مکې نه مدینې ته هجرت کړی دی وی بیا رانه نور تپوسونه وکړل چې د خلکو حالت څنګه دی ورسره وی مونږ ورته وی چې خلکو سره جګړې شروع دي او چا باندې د ګټه ده او په چا د ګټه ده
او خلق یې رو رو زیاتېږي ملګري زیاتېږي وی د شام د یو باغ تپوس یې وکړه په هغې کې میوې شته وی مونږ وی او وی قریبه ده چې دا میوې به ختم شي دا باغ به هم ختم شي او د یو جزیره تبریه د هغې تپوس یې وکړه اوبه پکې شته مونږ وی او وی قریبه ده چې ردې دا اوبه به هم ختم شي وی بیا به یو ټوپ وواو وی چې ټوپ یې وواو وی مونږ به ترې ویرېدو وی مونږ ورته وی چې ته څوک یې وی زه دجال یم او ان قریب دی چې زه به روزم او په ټوله دنیا به چکر لګوم او یو توابې او طیبې ته به نشم داخلېدی د هغې په لارو کوڅو کې او په درو کې به فرشتې ولاړې ما به نه پرېږدي او نور به په ټوله دنیا چکر لګوم نو نبی علیہ السلام دا ده چې څه ویلي پیغمبر علیہ السلام دقه خبرې دی نه زیات صحابو ته ویلې چې دجال به راځي او د هغه په تندي به یې لیکلي کافر او ښی سترګه به یې ړندی او لکه د شین انګور په شانتې بار به بقراوتي بد شکل به او په ټوله دنیا به ګرځي خو مدینې ته به نشي داخلېدی حضور پاک دا مخکې فرمایلی او د مدینې په درو په کوڅو به فرشتې ولاړي چې دی راشي د مدینې نه بار یو خوره ځمکه ده هلته به دی دیره شي نو په مدینه به یو زلزله راشي نو چې کوم منافقان او کافران دی هغه به دله بار وځي او سوچه خلک به مدینه کې پاتې شي نو فرشتې به له مخ شام ته وګرځئ نو دی به شام ته لاړ شي نو هلته به عیسی علیه السلام راکوشوي وي نو هغه سره به یې مقابله وشي نو مردار بشي دا ټولې خبرې حضور پاک صحابو ته فرمایلې وې ده چې دا خبره وکړه نبی علیہ السلام خوشحاله شو چې زما د خبرو تصدیق خو شو وی زه دې منبر ته وخیجه او چې دا تاسې لیدي دي نو دا دې ملګرو ته بیان کړه نو ټولې خبرې بیان کړې نو حضور پاک کونټۍ مبارکه اوچته کړه او مدینې دې ځمکې له یې راوبروله او یو روایت کې راځي چې خپه مبارکې اوچته کړه نو دې ځمکې له یې راوبروله وی الا هذه طابه هذه طابه وی دجال چې به کومې ځمکې ته نه راځي او وی طابې ته به نه ځم وی دا طابه ده او طیبه ده دې ته به دجال نشي داخلېدی الحمدلله نو د مدینې شریفې دا نمونه دي حضور پاک فرمایي وی دو څیزونه به مدینې ته نه راځي یو دجال او یو وبا طاعون وبا چې دا بیماری راشي او ډېر خلک پکې مړه شي دا دو څیزونه به نه راځي او دوه غرونه دي یو ته عیر وی بل ته ثور وی جبل ثور په مکه کې مشته او په مدینه کې مشته د دې دواړو ځمکو په منځ کې چې کومه علاقه ده وی د عزتمنده ده محترمه ده د دې به قدر کوئ او ردی به عزت او احترام بکوي چې نبی علیہ السلام به کلم په سفر تللی او واپس براته او د مدینې دیوالونه او کوڅې او غرونه به ورته ښکاره شو یو صحابي فرمایي وی که په ساري به سورو نو حرکها ابه تیز کړ لاجل حبها د وجه د مدینې د مینې نه چې مدینې سره مینه دومره ډېره وه څاروی به یې تیز کړ او ډېر ګران قدر ځای نه دي پکې یو ځای ته احد وی لوی غر دی د جومات ته مخامخ کاري سړی چې په باب فهد دروازه بار روځي نو مخامخ ورته د احد غر ښکاري پیاده مو ته خلک تللی شي یو 4-5 کیلومیټره تقریبا د مدینې د حدودو نه بار اوس خو تقریبا حدودو کې داخل دی هغه وخت کې بار نو حضور پاک فرمای وی احد جبل یحبنا ونحبه وی دا احد هغه غر دی چې مونږ هم ورسره مینه کوو مونږ هم خوښ یو او د قیامت پر ورځ به خدای پاک دا غر راوالي
د جنت په دروازه کې به ولګی کې به دی په دې غرونو بعض علاقه خشتخ کړ گویا کې دا د جنت د زینت او د ډول یو نښه او چې څوک احد ته لاړ شي د هغې میوه خامخا وخورئ هغې کې نور څه میوه نشته هغې کې دا نری رکوټې غوندې کرکڼه بیره د ځای په ځای پوټینې نری نری په دا مقبرو کې چې او وایي که میوه پکې نی نو ازغیدار بوټي د هغې هغه اوچوپی خو خامخې اوچوپی د دې خوا کې یو لوی جنگ شوی دی غزوه احد ورته وایي او د حضور پاک ګران قدر عظیم صحابه کرام او یا کسان پکې شهیدان شوي دي چې په هغې کې د حضور پاک تر مبارک حضرت حمزه رضی الله عنه او نور صحابه او د نبی علیہ السلام مبارک وجود پکې زخمی شوی دی او د هغې دا مخامخ ښي طرف ته لاندې رباعي غاښ دا پکې ډکره شوی دی او بیا مخامخ یو غار دی په هغې کې نبی علیہ السلام ناسته کړې ده قسم دی هغه غار ته چې څوک ورشي هغې کې یو خاص قسمه خوشبویي ده نه د عطرو ده او نه د سپری ده او نه د مشکو او د عنبرو ده یو مخصوص مدم خوشبویي د سړی یې محسوسوي او په احد میدان کې مخامخ یو قلعه ته او د جنګلې ته ګیر چاپېره ته دی او پکې شهدا دفن دي خصوصا 3 شهدا پکې د هغې قبرونه معلوم دي یو حضرت حمزه رضی الله عنه او یو حضرت عبدالله ابن جحش رضی الله عنه او یو حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه او سنورم پکې او خوا کې ورسره بلې یو سپینه قلعه ده باقی صحابه کرام په هغې کې دفن دي نو حضور پاک به د احد د شهداو له خامخات زیارت او ملاقات له او چې کله وفات کېده د دینه د وفات په کالم نبی علیہ السلام لاړ نو د احد د شهداو ملاقات یې وکړ او دیو فرمایل وی زه به د قیامت په ورځ د خدای په دربار کې تاسو لګوی کوم او خپلو صحابو ته دا فرمایل وی زه ستاسو نه مخکې تلونکی ګوره اخیري بي وفات ته لږې ورځې پاتې دي زه ستاسو نه مخکې تلونکی او زما او ستاسو د ملاوېدو ځای ابه زما حوض کوثري هلته به سره ملاقات کو یو بل سره ملاوېږي نو اوس هم چې حاجیان یا عمرې والا لاړ شي نو د احد مقبرې ته خامخا ځي هلته لاړ شي او د زیارت د مردگانو چې کومه مسنونه طریقه د هغې استعمال قبر ته چې کله ودرېږي نو قبرونو ته نو وایي السلام علیکم اهل الدیار ای د کورونو خاوندانو په تاسو د سلامي یا اهل القبور ای د قبرونو خاوندانو په تاسو د سلامي انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء الله بكم للاحقون یغفر الله لنا ولکم تاسو زمونږ نه مخکې تللی او مونږ در پسې در روان یو او انشاءالله چې مونږ به یو ځای کېږو تاسو دې خدای وبخي او مونږ دې خدای وبخي دا د مسلمانۍ طریقه ده چې سړی قبر ته لاړ شي نو داسې به وایي ښه تاسو لکه عربي نه راځي نو پښتو کې هم ویلی شي السلام علیکم ای د قبرونو خاوندانو تاسو مونږ نه مخکې تللی مونږ در پسې در روان یو او انشاءالله ملاقات به م کېږي تاسو دې م خدای وبخي او مونږ دې م خدای وبخي دې طریقه د ملاقات نورم دینی خبر شته که څوک دعاګانې ورپسې اوږدی اوږدولی شي او که څوک صدقه کوي مړو ته بخي صدقه هم دا ثواب هم خدای رسوي که څوک کوي جوړوي جومات کې پیسې ورکوي دا ثواب هم رسي او که څوک تلاوت د قرآن شریف کوي یا ذکر و اذکار کوي او د هغې ثواب بخي نو دا ثواب هم رسېږي دغه مختصره طریقه شو نو یو خو پکې د احد دا بهترین مقام دویم پکې د بقی مقبره ده هغې ته هم نبی علیہ السلام ته د بقی مقبرې ده او همدغه د سلام طریقه ده چې دا ما درته نو هغې کې په قبرونو لیکل ګوره یو ځای هلته نشته خو تاریخ پکې بعضې قبرونه معلوم کړي
لکه د نبی علیہ السلام د تر مبارک حضرت عباس رضی اللہ عنہ او دا هغه د زوی فضل ابن عباس او دا هغه د نور خاندار قبرونه او د نوسو قبرونه دا معلوم دی او د حضور پاک د دریو لونو حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ و حضرت زینب او رشتیا یو ام کلثوم د دې قبرونه معلوم دی او د حضور پاک د نهو بیبیانو قبرونه معلوم دی او د حضور پاک د بچی د ابراہیم علیہ السلام دا قبر معلوم دی او د امام مالک رحمت اللہ علیہ او دا استاد نافع دا قبر معلوم دی او د حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر پاک معلوم دی د سعد ابن معاذ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ او په مدینه باندې یو زمانہ کې ظالمانو حمله کړې وه نو ډېر کسان شهیدان شوي شهدای حره ورته وایي د هغوی قبرونه معلوم دی او د حضور پاک د تروریانو بیبي عاتکه او بیبي صفیه رضی الله تعالی عنهما دا قبرونه معلوم لیکل پې نشته خو چې څوک په تاریخ پوهېږي او تاریخ یې کتلي نو هغه ته یې پته لګي موږ ته یې پته او باقی پاکی تقریباً دا لسو زرو نزیاد صحابہ کرام دفن دی لس زر اغا خلق چاچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سر ملاقات کرنے او دا حضور پاک بذات شاگردان دی دا لسو زرو نزیاد دا عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ دا سلیر صحابہ کرام پاکی دفن دی نو خلق لانشی اغی قبرونو زیارت مکی دا دوش دریم پاکی مسجد قبا دی التا خلق لارش مسجد قبا تبم نبی علیہ السلام بالخصوص تا او دا خالی پر از بخامخات او فرمائلی دی چی چا دو رکعت منز پا مسجد قبا کیو کا اغلب اللہ دا عمری برابر ثواب ورکی نو خلق زی او دو رکعت نا دیر پاکی خلق نفلو نکی دا لومبی جماعتو چې په مخ د ځمکه د بیت الله نه پس حضور پاک جوړ کړی لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين دا آیت دا دې په حق نازل دی او واجب دا آیتونه په جمعات په دروازه د پاسه غټ غټ لیکل خشته جماعت مزیدار اعلی قالین پکی پروت خلق لال شي پکی دو رکعات منځ کې یو ځل نه بار بار خلق زی حضور پاک مبارک بته دا الله جبا کرم دې کنه چې مکه په بند شوا مکه کې عمره کېږي او طواف کېږي نو خدای ولا په مدینه کې د عمره موقع ورکړه په عمره خو 3 غنټې 2.5 غنټې ټیم لګي او سړی پکې څومره ستړی شي ګران کار او مدینه شریفه کې دغه جمعات د لاړ چې 2 رکعات نفل وکړه د عمرې ثواب به خدای درکړي په اسانه الله درکړي نو یو پکې مسجد قبا نور مقامات سری د حضور پاک مبارک جمعات کم چې مسجد نبوي وي دا پیغمبر علیہ السلام جماعت خاص چې دا غیگ دا زمانے کم جماعتو اغا جماعتم دا غی نخ معلومی دی اغا محراب چې کم که به حضور پاک مبارک منس کاؤ دا غی زیم معلوم دی خلق و تپلین باندے ولاړی او دا 2 رکعاتو نفل و مقام چاہتا نمیلاویگی دا سے زی کے بستا تندی لگی اگی دا سے اندازہ جوڑا کردے دا چھ کم دے دا حضور پاک مبارک پی بپرتے دا غی دا کنڈو مبارک و دا سر مبارک زی دا غی دیوال کے غیب کردے پا دے وجہ چیسے نا پاگا زی سخ پی کی ندی بیادا بیرانش نستا سجدہ چی لگی دا نبی علیہ السلام دا کنڈو مبارک و دا خپو مبارک و پا زیبا لگی قسم پا خدای دیر خوان پا کی منس کئی سڑی سوچ کئی کہ دلتا با نبی علیہ السلام ناستو او دیدے کہ وہ سر حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما اکابر صحابہ کرام والارو او فرمائی ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنہ
وی زما د کوټې او د منبر په منځ کې چې دا کومه علاقه ده دا د جنت د باغچو یو باغچه ده. نو علماء ډېرې معنی کوي د دې حدیث، خو اسانه معنی دا ده چې دا ځمکه د جنت نه راغلې ده او د قیامت پر ورځ به خدای جنت ته وړي. نو زه اکثر ملګرو ته یم چې دعا کوئ نو داسې دعا کوئ چې خدای په دنیا کې د جنت ځمکې له راوستو، نو په آخرت کې هم خدای زمونږ د جنت ځمکه نصیبه کړي. او نورې پکې مبارک ستنې دي، لکه هغه ستن پکې موجود ده چې استوان حنانه ورته وایي. په دې لیکل نشته، په نورو شته او په دې نشته. د دې ستنې خوا کې به حضور پاک مبارک ولاړ او تقریر به یې کوم. نو یو ښځه راله نبي علیه السلام ته یې وی زما یو غلام دی ترکاڼ دی، که ستا خوښه وي چې یو منبر دله جوړ کړي په هغې به کښېنې دمه کېږي به. نو حضور پاک ورته وفرمایل وی مري غلامه کې وی ښه خپل غلام ته د حکم جوړ کا یعمل لی اعوادا اجلس علیهن چې ما له څه لرګي را یو ځای کې چې پې کښېنم. نا منبر یې وله جوړ نو راویړه. نو حضور پاک ورته ځای وښوي دلته یې کښېدی. نو چې نبی علیہ السلام د هغه ستنې د خوانه را روان شو په دې منبر کېناست، نو ستن په جړا شوه. ګورې سوچه حدیث دی پاک د حضور پاک مبارک، صحیح حدیث. داسې وجړل لکه یو بلار بګوښه چې خپل بچي پسې جاړي. په بچي جاړي څوک ډب ورکړي نو دا په جړا شي. جړه یې شروع کړه. نو یو حدیث کې یو روایت کې راځي، جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې نقل کړی دی چې نبی علیہ السلام راغی نو لاس یې ترې راتاو کړ. دا د پیغمبر علیہ السلام معجزه شوه. وی تا ما پسې وجړل، اوس دوه خبرو کې یوه خوښه کا، یا خدا دی چې دا الله ته سوال وکړم نو اوس به همدې ځای کې زرغونه کړي او خلق به د میوې خوري، میوې به هم در کې پیدا شي. اوچته نه او یا دا دی چې الله ته به سوال وکړم نو جنت ته به دې یوسي، نو جنت کې به دې زرغونه کړي، نو جنتیان به دې میوې خوري. دې دوو کې یوه خبره خوښه کا. نو هغې ورسره خبرې وکړې، وی د الله رسوله دا دویمه خبره مې خوښه ده. انسان نو دا کجوره او نه د پاکستان مسلمانو چې دنیا خوښول، آخرت یې خوښ کا، جنت یې خوښ کا. که دنیا کې زرغونه شم خو بیا ختمېدل شته، او میوه به مې د دنیا نیکان هم خوري، ګناهګار به مې هم خوري. او چې جنت کې زرغونه شم نو ختمېدل پکې نشته، او جنتیان به مې ټول عمر میوه خوري. نو نبی علیہ السلام دعا وکړه، وی خدای دا ونه به جنت ته رسې، دا تنه او دا بال ته زرغونه او میوه به جنتیان خوري. نو بیا څه زمانه پس به جومات اور لګېدلی، نو صحابه کرامو د هغې اونې دومره احترام وکړه چې ځمکې یې وکنستله لکه د قبر په شان دی. په اوم په جومات کې دننه په ریاض الجنت کې بارې دا تنه ونه ویستا او په هغې کې دا خښه کړه، د پاسه یې پې خاورې واچوه. استوان حنانه ورته وایي، جړېدونکې ستن. یو بله ستن ده پکې، هغې سره خو هم خلک دومره خلک دوه رکاته کوي چې د حد نه وتې. په هغې یې بره په شین خط لیکلي دي استوان عایشه. تاریخ یې څه دی؟ بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي، وی ما ته حضور پاک فرمایلي چې په دې جومات کې یو ځای دی، عایشې دومره بهتر ځای دی چې که هغه مې د خلکو ته وښول نو به پې قراندازۍ وکړي او جګړې به پې دا خلک یو بل سره وکړي. عایشې بی بی وی چې نبی علیہ السلام ما ته هغه ځای ښولی دی. نو د حضور پاک د وفات نه پس هغې هغه ځای وښو، نو په هغه ځای یو ستن ولاړه ده، استوان عایشه ورته وایي. بل ځای کې یو ستن ده، په هغې لیکلي دي استوان ابي لبابه.
دا یو صحابي د هغه نه څه غلطي شوې وه د بنو قریظه په مسله کې. نو چې غلطي ترې وشوه د پیغمبر علیه السلام یو خبره هغه نه غلطي وشوه نه منل، نو راغی یو ستنې پورې ځان وتړه، وی زه به ځان نه پرانیزم چې تر څو نبي علیه السلام نه یم پرانیستلی، ځان یې تړلی و. الحمدلله. نو چا نبی علیہ السلام تعالی وی سیب دا غیبو لبابا نا غلطی شوی دا او ځان استن پوری ترلی را شپرینی دا وی ما لبراغلی و ما بولا دا خداینا بخنا غفتے اللہ بماف کرے. قرآن شریف کے اللہ فرمائی ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. وی که چانا غلطی وشوا دی راشی نبی علیہ السلام لا او دا خدای را دی بخنه غواړي او نبی علیہ السلام بوله سپارشو کی نو خدای به معاف کی. نو مالا براغلی وکنه او زمان الوی ذات لتلی دی چه اللہ دی لکه یو سړی های کورټ په ځای پرېږدي او سپریم کورټ ته لاړ شي نو های کورټ جج د هغې فیصله کولی شي نشي کولی. نو دی پریخیم او دی تلی دی اللہ تا ځان تړلی دی نو زو چرته دی پرانستی شم اوس خدای پیش او دی پیش. نو ډیره زمانه تیره شوه څو ورځې پکې تیرې شوې صحابه رالل وی صاحب د سترګو نظر یې په ختمېدو دی وی زه نشم پرانستی ماله به راغلی ما بوله درخواست کړی الله به معاف کړی خدای ته یې ځان تړلی دی نو زه څنګه یې پرانیزم. نو بیا رب اللہ دا رسول سره با چل نکوه. نو نبی علیہ السلام راغی او دی پرانست اللہ توبه قبول کا قرآن شریف کے. نو اغا چی کم استن پوری دزان تڑلیو دا غی پا دے اس بلے استن والا آرد استوان ابی لبابا ورطوی بلے استن دا پکی استوان مخلقا وطوی قاب سرا خلق یو قسم خوشبوئی دا نو پا جماعت کے بے دغستن کے او تاخ و پاغی کے بے خوشبوئی کے خودل خوشبوئی و خوری دا جماعت با خوشبوئی ساتے خوا دا محلی جماعتم او بلکہ نبی علیہ السلام فرمائی پکور کے دن نزال لوارا وارا جماعتو نا جوڑ کے چا پخوا برا دے خلقو دنکاچے جوڑے کڑے اس تخت پوشونا پیدا شونا اگر دنکاچے خلقو ختم تخت پوش شو مثلا خلق پی منس کئی ویدا سپا ساتے و خوشبوئیں ساتے او جماعت بم خوشبوئیں ساتے خشتخ کل خوشبوئی مزیدار پا جماعت کے زمان پا جماعت کے دا رواج نشتا عربو کے خلق پا جماعتونو کے باقاعدہ پا دیوالونو خوشبوئی پورے کئے او زمان جماعتونو کے خلق دا اسخا گرباتے بلی کی ذر پا خلقو زکام لگئے اسخا یا دا مڑو آغا اسخا تری مڑی باندے مچے اسخا تر گندا خلقو باندې پورن زکام لگئی اتر خشتخ کل خوان کئی عود شو او یا نور کل اتر خشت مزیدار سپرے دا چی پزانم که دا پا جماعت کم کوا جماعت کی دا رواج نشتا خدا بکے چی جماعت خشتی کلی مزیداری من خلق کورون او زان دولی ساتو جماعت سپی سوک نکی یادو ساتے کم خلق کی دا جماعت سپی کئی پا دا با غریبی نرازی او که غریبی خدای بے مالداری ذکر دا خیرت ثواب یو خواشو خود دنیا لانجم پکی را رہا اس کوئی سپا کوئے گا لختی سپا کول دی استنجاز ہے سپا کول دا چاردام زین سپا کول و جماعت جارو کول دا خدای کور دی اذا ما دا کور سوک سپای که دا سونا خوشا لے گا نو چی دا خدای کور دی سپا که اللہ با سونا خوشا لے گا نو من پا که دا کمتر و جالو تا ٹکڑے تڑے دی کمتر و جالو جوڑا کری نو ٹکڑے و تا تڑے دی یو جماعت تلالم بلا ٹکڑے وی دان دے میں دا والے وی دا سیب کمتری دی دا ٹکڑے متولی تڑے دی وی دا غل کئی غل جماعت کی پریدو نمونگو تا ٹکڑے تڑے دی نو میں دا چا کمتر و جالے ولی پا جماعت کی تاسو پریخی دی
یاره جوی دا از برگانی دی میں کم جماعت کے چیلیستے دا سمرا ذکروں نے کردی کم تر چاز برگا کردی دا خلقو کور کی دا جال پریدی نا ولی کور دا لسخا کئی نو دا خدای کور کی ولی پریدی جال مالی دا تو تکر سو کوئی تو تکریز برگان دی دا حیرانی یو منزی ندے کرو اس برگ شو تکتا دا خدای مخلوق تے او سنا صفت وی دا خدای مخلوق لیکن جالی با جماعت کے نپریدے جماعت با پاک او صفا بساتے نو دے کے بے خلوق خوشبوئی کے خودلہ جماعت کے دری سیزون دی نبی علیہ السلام فرمائی کہ سوک درکی رت کے بنا یو خوشبوئی کہ سوک خوشبو درکی نو مو واپس کوا او دویم بالخ کہ چارتا گدے بالخ کے خود نو میں واپس کوا میں رت کوا زمون خلق کی سوک بالخ و تکین ناوی اگه یو تا دیکی و بلی بل تا دیکی نا چی بالخ تا چاوا چاو دا بنا واپس کے یا چا سادر دا توا چاو گدے چی سیب پا دے کینا نو پاگی کینا دا بنا رت کے او درم پے یا تیل پے و تیل دا چی چادر کر دا بنا واپس کے نو دا اگه کی با خوشبوئی پرتا و خلوق استوان مخلقا یو بل استن دا بالکل دا حضور پاک دا کوٹے مبارک نا چکم جنگلتاو دا اگی سر دا استن دا اگی تا استوانت السریر وی برے پیلی کلی دا اغازے کی دا استن والارا دا چکم دے بدا دوارو جہان مبارک سردار اعتکاف کو اعتکاف بے دا سے جائے کہ کہو چی دا کور دروازے سر دروازے جماعت تا دا کوٹے نو اگر کوٹے دروازے سر بے خواہ کے اعتکاف کو جماعت کی بلا یا استند پاغیے لکھی دی استوانت الوفود اگے کی بے دا جرگی چی بدا بار نرال اگی سر بے ملاقات کاؤ او یو بل استند پاغیے لکھی دی استوانت الحرس پسین سرا سوکیدار بدا قلتا والارو پڑھوں بورو کی چی دا مکین ہجرتو کر بیا دا آیت نازل شو واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ بد حفاظت کی دا خلقو نہ بد ساتی نبی چوکیدار توی زباس وی زما ذمہ داری اللہ وارشتا استدا داستن معلومی دی خو ټول مبارک زیدرون ذکر دا ټول دا زما جماعت تے مثلا نو دا دے منس کو دلتا تقریب تکینا او یو میل مراغ غسر بدغل تکینا بل میل مراغ غسر بال تکینا بلا جرگر آل آغی سر باغا گوٹ کے کینم بلا جرگر آل آغی سر باغا گوٹ کے کینم او چی پا دی جماعت کے زد منس کوم نو قدمونا پا پکی اخلم راخلم کنا نو عرضے بزما دخپو قدم گردی دلی نو لس کالا حضور پاک پا دی جماعت کے تیر کردی نو زیم چی دی جماعت یو گوٹ یو لیح زیب داسی نی چی دا حضور پاک مبارک قدم دی پکی نی خودلش برکتی زیم علیہ السلام دا فقیران صحابہ کرام دے رکڑی اگی طالبان و طالبان صحابہ چکم طالبان دے رکڑی چی دا نبی علیہ السلام نے دین زکاو اگی چبوترے تا صفاو نو مشہور دادا تکی داسی ادوال اردین دی دا زیارو جنگلی تے تاو دی مشہور دادا چی دا صفا دا خود دا گوری صفا ندا دا چی دا زیارو جنگلی تے تاو دی دا صفا ندا دا یو زمانہ کی بے پدی سوکیداران کے نولی صفہ بالکل دا نبی علیہ السلام مبارک محراب تا مخامخ زیرے دا جماعت اخیری حد چکم دے اس کو جماعت دیر فراخہ دے اس کو پیو وقت کی پلکونو خلق پکی منسکی پلکونو او پر رمضان کی دا جماعت تقریباً ٹول دا معتکفینو نہ ڈکی اعتکاف والا دا سے لیش زی بنی کی سوک دے پک اعتکاف نہ کئی دا جماعت دا دے اعتکاف والا انہا مکمل لبریزی ڈک اور دیر لوی خدمتی کی گی قسم دے کدومر خدمت دبل دے کی گی روجہ چی سگمات کی روجہ ماتی تے غٹ پلاسٹک خور کری دا سے نہ چگنی اسے قالین خلق رو جماعت ہے دا ہر سب مخت درستخان خوری دا ہر سب دلتا درستخان دغلتا
کولر پہ لګېدلې او دا عربو ځان له ځای نه درستخانونه نیولي مخکې نه هر سړی نشي خورولی درستخان د حکومت نه چې اجازت غوښتي به خوری یو لیش ځای بې درستخانه نه دی به د سړو ځای جدا دی نور ټول درستخان دی روجه ماتي والا ته کجورې کېږي څومره چې ته خورې د مستو ډبې ورته یو کېږي که دوه غواړې او که درې خو یو خو خامخا درکوي زمزم اوبه ورته کېږي ښه مزېدار اعلی او ډبل لوټی ورته کېږي په جومات کې دننه دغه انتظام جومات کې نور څه نه پرېږدي او د جومات نه بار میوې او هر قسمه شی خلک ورکوي دا روجه چې ماته شي پلاسټک درستخانونه راغونډ کړي په 15 منټه کې دا ټول جومات پاکي دا لکونه خلک چې روجه ماتې وکړي کجورو هډوکي وغورځوي هغه ډبي ده پکې وغورځوي 15 منټه کې 15 منټه ما زیات وي خو 5 منټ 15 منټه کې دا جومات ټول پاکي وي پلاسټک یې زر زر راغونډي کې غټې غټې د پلاسټک تیلې وي شنې هغې کې ور واچوي هغه د پلاسټک تیلې پسې دا خادمان ګرځي هغې یې زر غونډۍ او بار ګاډي وي هغې ته یې وړي فورن چې جمع ته اقامت کېږي جومات پاک صفا ستره او چې منځ شي مشین والا ګرځي جومات صفا کوي قالین صفا کوي امام صاحب چې د اخره کې دعا کوله که نه په دې یو کم دېرشمه چې کله ختم وکړو په مدینه شریفه کې او بیا دعا کوله نو سخت کال حذیفي صاحب نو یو بل امام د حسین ورته وایي هغه اخري ختم وکړو دعا وکړه یو ناشنا دعا وکړه ډېر عجیبه دعا وکړه او تقریبا چې 15 منټه خو یې د الله تعالی په صفتونو واړو د الله صفتونه کول او جړلې او چې څوک په عربۍ پوهېدل نو هغوی هم جړا ورتلل نو یو ټکې پکې ناشنا وي دا ما مخکې چې د نه اورېدلی دا مخکې چې د بل امام نه ما نه دی اورېدلی هغوی خو خپلو بادشاهانو ته دعا هره شپه کوي په ویترو کې چې دعا کوي نو خپلو بادشاهانو ته دعا کوي خپل بادشاہ ته خدای وي زمونږ بادشاہ خادم الحرمین ورته وایي او د هغه ولی عهد او د حکومت خاوندان چې څومره دي خدای نیکۍ ته مخکې او ته پې خلکو ته هدایت ور ورسئ دعاګانې ورته کوي ما وی ډېر لوی افسوس دی چې دوی خپلو بادشاهانو ته دعاګانې کوي او زمونږ هغه چې د سلام ګرځئ نو خړت خیرې ورته کوي چې روجه ماتې کوي خیرې ورته کوي که د جمعې مونځ کوي خیرې ورته کوي هغوی د اختر مانځه کې جمعه کې هر ټیم خپل بادشاه ته دعا کوي ولې هغوی بادشاهان د قوم خیرخواهان دي د هغوی بادشاهان قوم له هر شی ورکوي چې ضروریات د قوم پوره کوي بجلی یو سیکنډ نه بندېږي یو سیکنډ چرته مونږ بجلی بنده ونه دي دلته او دلته هم شکر دی اوس نه بندېږي روجه کې زما په خیال وکړه نه ټوله روجه وه دلته ظالمان د جمعې په مانځه کې راته بنده کړي اوبه شته فراخه هوټلو کې ترکاري روټۍ ښه مزېداره پټرول ورته ښه ارزان ډیزل ورته ښه ارزان بجلی ورته دومره ارزانه ده دومره داسې کمره نشته کچه خو هلته نشته خو کمزور چې هغې کې د ایسي نه د 2 میاشتو بل د یو بلډینګ کې مونږ اوسېدو هغې کې به کم از کم 17 ایسیګان لګېدلي 17 به لګېدلي ځکه 17 کمرې وې پکې او بلفونه او هلته ایسي داسې نه چې د ضرورت مطابق یې چلی زمونږ د حاجیان صاحبان چې لاړ شي دا مجیبه بې انصافی دی ایسي 24 ګنټې چلی مانځله به ځي مازدیګر ایسي به چالو پرېږدي ماسخوتن چې راشي هلکه دا بند کې که نه ننوي چې راشو بیا چې کوټه یخی بندی نه دا ګوره حقیقت ته ته کوټې نه چې وځي پکې به هم چالو ایسي هم چالو پرې ما به بند که ملګرو به بیا چالو کوو زه چې به ووتم پرې چې دی وځي مونږ به بیا چالو هلکه ولې چالو کوې
اسراف تے نیک بختو وینا چراشو چی کوٹا راتا یخی نو 24 گھنٹے اے سیگان چلے گی پکی چلے گی نیو سرینا میں تپوسو کہ میں ستاسو دا میاشتے بل سو نہ رہا لاندے سو کی دا شپاڑا سیازیاتو کم ویلا دل تر میاشتی نی دل تر 2 میاشتو بیلی میں خرا 2 میاشتو سمرا بل رازی وی 200 ریال رازی اے 200 روپے شوی راگی یا 250 آغی تا ریال روپے دا او که زمونږ د پاکستاني کې مولا ضرب ورکې 200 نو 15000 روپۍ شوې نو 15 ایسیګان او بلپونه هر څه لګوه 15000 روپۍ وایه اوس څونه ارزاني ده که نه ده ډوډۍ ورته ارزانه خوراک ورته ارزان کری ارزانه موټر ارزان او چې هلک د واده قابل شو نو کور هم وله حکومت جوړوي تنخوا هم وله مقرروي او ډوډۍ هم ورکوي او ښځه هم وله کوي ځان له ښځه خوښوه په خدای مې د قسمي مدینه شریفه کې یو ډرایور سره ناستم نو ما ورته ویل ستاسو گورنر صاحب څنګه دی هسې مې تپوس وکړو وی الحمدلله ډېر ښه سړی دی او زر یې ورته دوا وکړه نو مې تا خو زما د جواب نه مخکې هغه ته دوا وکړه وی دا ګاډی را کړی دی واده مې اوس کړی دی هغې له قرضه را کړې ده کور مې ځان نه نوی جوړ کړی دی هغې له قرضه را کړې ده نو مې دا قرضه به خلاصې څنګه نو دا لاس هغه ډېر زیات مست دي هغه ډرایوران مست دي ډېر زیات پیسو سره ډېره اسټیرنګ یې پرېښو لاس یې داسې کړې وی که شو وربه کړو که نه شو نو معاف به شي دا راغویه هلته کې چې هلک زلمی شو واده وکړو نو پلار سره یو ځای نوسي دا قانون دی پلار سره یو ځای نوسي دروندار د لیور نه ستري د خوردې د مامان هم ستري امن دي دونه سخت ستر کې وي نو ځان له کور به جوړوي کو پیسې ورسره نه حکومت ولا جوړوي نو دعا به ورته کوي که نه به کوي تاسو له هم جوړوي دوا ورته کوي دله یې جوړ کړل دونه یې دله جوړ کړل چې کورونه هر څه یې دله جوړ کړل دلته خو تبعي ده بیلونه وګوره څوک کونډې اچوي او چې چا میټرې دي نو ورشه وګوره په زرګونو روپۍ بیلونه ورپسې راځي په محله کې 3-4 میټره زرګونه روپۍ راځي دا به هم بل کونډې واچوي ظالمان نه دي نو هلته بادشاهانو ته دعاګانې کوي نو یو دعا یې کوله هغه ډېره مزېداره په ما ولګېدله چې بادشاه ته یې دوا وکړه ټولو ته نو بیا وایي وی خدای د مدینې گورنر له ډېر لوی خیر ورکړي د مدینې گورنر ته یې دعا وکړه نو څه وایي وی دا دعا دته ځکه کوم په هغه دعا کې وی دله خدایه ځکه خیر ورکړه چې دې د مدینې منورې د میلمنو او د پیغمبر علیه السلام د میلمنو خدمت کوي ما چې سلام وکړو ملګرو ته مې دا ټکي تاسو واورېد په عربۍ چې څوک پوهېده چې دې د مدینې منورې د میلمنو او د نبي علیه السلام د میلمنو خدمت کوي یاره واقعي غسلخانې ته چې ورشي شیمپو پکې پروت دلته کې شیمپو څوک مني نه کور کې مونږ ته وي شیمپو راوړه شیمپو نو چې 5-6 ورځې تېرې شو یو پوڼی وله چېرته راوړه ولې ګرانې کړي هلته په غسلخانو کې د شیمپوګانو ډبې پراتې ګرمې اوبه او یخې اوبه راته پرتې وي او د زمزم اوبې درته مدینې ته رسولې وي د مکې مکرمې نه او یو جومات داسې نشته په سعودي کې په دې نږدې ایریا کې جده کې ما زمزم اوبه په کولرو کې لیدلې سړکونه صفا مزیدار پاک دروازې سړک نه جوړېږي چې چاته تکلیف نه د شپې ماسخوتن په سړک شروع کې چې سار وځې سړک به جوړ پروت وي دلته کې چې نن شروع کې کال 15 میاشتې د خلکو ټایرونه تباه و برباد کړي او د ټولو دکاندارانو مسالې او چای د خور او شګو نه ډکې شي بیا پسې څښا تارکول مارکول واچي بدلو چې ګوري بیا کنده شوي ګڼ کپان زما وروڼو خدای دې تاسو د غځای له بوتلېږي زه به یې درته څه صفت کوم او خدای مو له په خپله بوتلېږي او بیا منبر دی د حضور پاک مبارک امام صاحب که د جمعې تقریر کوي که د اختر تقریر کوي په هغه منبر باندې کښېني او چې کوم ځای به حضرت بلال رضی الله عنه اذان کو هلته خشته ښکلې چبوتره ده اوس هم مؤذن په هغه ځای ولاړ و په هغه ځای اذان قسم دې سړي ته هغه زاړه مناظر را یادېږي زاړه منظرونه نو نبی علیہ السلام مبارک دعا کړې ده چې مکې نه لاړ مدینې ته نو څه وایي وی یا الله
ان ابراهیم دعاک لمکہ، و ابراہیم علیہ السلام ستانه د مکې دپاره سوال کړی. ابراهیم علیہ السلام چې کله بی بی هاجره او اسماعیل علیہ السلام ماشوم پرېښودل نو د مکې او غر ته وختل، نو دعا یې وکړله او هغه دعا کې دا ټکي ویلو چې وجعل افئدة من الناس تهوي الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. وی خدای دې مکې ته خلق راولي، د خلکو لو ته مایل کې او میوې ولا ورکې. هغه دعا قبوله ده. نو هغه دعا کړې د مکې دپاره، وإني ادعوک لمدینه، زه ستا دپاره د مدینستانه د مدینې دپاره سوال کوم. نو څه سوال کوم؟ اللهم اجعل بالمدینة ضعف ما جعلت بمکه من البرکه. خدای مکې له چې د څومره برکتونه ورکړي دي د هغې دوچن د هغې ډبل مدینې له ورکړه. نو لګېدلې ده هغه دعا، داسې لګېدلې ده چې قسم په خدای مدینه شریفه کې د مکې مکرمې په نیم چیزونه ارزان دي او هره میوه درته میلاویږي، هره میوه. زابل او پېښور ته تللی یو ملګري وی جوس دلته خشته میلاویږي، نورې دلته راباندې جوس وڅښم. ما وی ښه. وی کوم څه جوس کې؟ مې د انارو. چې هغه ورکوشه دکاندار له ورغې او وی انار خو نشته، د انارو جوس نشته. بیا راغی وی د بل دسس کې مې خله مالټې غاله راوړه. چې هغه لاړ واپس راغی د مالټې مو سره نشته. مې هسې تجربه مې کوله. څه دی عام جوس دی او بل څه شی د کیلې والا جوس دی او د سیب جوس دی. ما وی په مدینه شریفه کې چې په کم دکان کې د سیب، د انارو، د مالټې، د انناس، د سټابري کوم میوه غواړئ او که جوس غواړئ تازه به درته هر ټیم میلاویږي، هر ټیم به درته میلاویږي. د پیغمبر مبارک دعا ده، ټول وایي صلی الله علیه وسلم. او خشته ښکلې ما به ملګرو ته مې ګوره د فرشتو د نزول ځای دی، ده کې فرشتې اوسم پکې ګرځي. هوی خشته د حضور پاک د ګنبد مبارک پر خوا کې تیریږي را تیریږي. قرآن پکې نازل دی او رسول الله مبارک پکې ګرځېدلی او کم چې د هغې خاص کوټه مبارکه ده نو په هغې کې هغې دفن دي. حضرت ابوبکر صدیق نو ورسره دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورسره دی. نو خلق سلام لذي، نو په حضور پاک مبارکم صدر السلام وای، حضرت عمر ابوبکر سلام وای او مخامخ آیاتونه به بر لیکلي دي د قرآن شریف. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ورزق كريم. دې لیکلي چې ګوره आवाज اوچت نه کړي. یا ایها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت رسول الله فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. دوی میدالی کرے او درې میدالی کرے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. او منځ خو قیمتي دي 50 ضرب چې دلته او کېلته 1 کیلو برابر او بیا چې د جمع کې نو 50,000 نه په 27 کې ضرب ورکړي او بیا چې رمضاني نو د ټول چې راغونډ کې نو په 70 کې ضرب ورکړي. نو دواړه علاقې زمونږ د دین او د مذهب او د شریعت د دواړو کلو سره تعلق دی، زمونږ د عبادتونو سره تعلق دی او زمونږ د مذهب او د شریعت سره تعلق دی. نو مسلمان له پکار دی چې زړه کې مینه مساتي او مالدار مسلمان له پکار دی چې دغه پاک ځای ته لاړ هم شي. ګورئ ډېر خلک یې مالداري ته ورته لکه حج له نه دی وي د ماله بولاوه نه ده راغلی. زم بولاوه څه ته وایي؟ اردو لفظ د په معنی پوهېږي او که نه پوهېږي؟ بولاوه غوښتنې ته وایي. نو بولاوه خو د راغلی ده، خدای وایي که نه لله علی الناس حج البیت، حج له لاړ شي اتم الحج والعمرة، حج او عمره پوره کړه. دا بولاوه شو او نبی علیہ السلام هم وایي چې ماله راشه. نو بولاوه ته نور څه ته عاملان یې درته کړي. څوک به وایي یاره چې دا خدای فضل لا نه دی شوی چې وشو ذنبه. دا حقیقت دی، دی کې شک نشته. خو ته په اسبابو پړې ته چې غنم کرې نو چېرته دا ویلي چې غنم نه کرم د خدای فضل پوه شو غنم به راله کوي او کو نه شو نه به کوي.
غنم د خدای فضل ته نه پرېږدي. ځان له واده چې کوې نو هغې له اسباب برابرۍ ښځه لېږي کورونو کې ګرځی مور چې راله خشته ښځه وګوره دا نه وایي چې ده که د خدای فضل وشي اوبه شي وکړو نه شي اوبه نه شي. د خدای فضل ته دا نه پرېږدي او دا د خدای فضل ته پرېږدي. ته په اسبابو پړې غنم کره بیا د خدای فضل ته ګوره که فضل یو شو زرغون به کې و که نه به زرغونی. دارنګې داخله وکړه پیسې داخلې کا بیا د خدای فضل کو به وبدي او که نو نه بدي خو ته په اسبابو پړې دا یو اسباب به استعمالی د دنیا کار کې چې اسباب استعمالی او باقی د خدای فضل ته پرېږدې دی کې به اسباب استعمال کې باقی به د خدای فضل ته پرېږدې. الله دې په خپل فضل و کرم مونږ دغه پاکو ځایونو له بار بار بولو. خدای دې راله اسباب هم راکړي او خدای دې زمونږ زړه کې هغه پاکو ځایونو سره مینه هم پیدا کړي عملی محبت ته الله زمونږ پیدا کړي او چې کوم مسلمانان تلي دي عمرو حجونو لا نو خدای دې ولا قبول کړي او چې کوم لا نه دي راغلي الله دې په خیر و عافیت واپس راوستلی کړي. او پروردگار حاضر مسلمانان چې څومره دي ټول د بیت الله مبارک لبوځي ټول د حضور پاک مبارک کلی ته بوتلی کې او نصیبونه یې پکې الله پیدا کړي. که څوک مریضان دی الله تعالی شفا ورکړي که څوک تنګدسته قرضداران فراخ رزق نصیب کړي که څوک کاروبارونه کوي ته پکې ولا برکت واچي که څوک ملازمین دی الله تعالی نوکرو کې برکت واچي. د چا اولاد نشته خدای نارینه اولاد ولا ورکړي. د چا کور زنانه بیماران دی الله تعالی شفا ورکړي. د چا کورونو کې مرضونه الله تعالی شفا ورکړي. خدای د چا اولاد نشته نارینه اولاد ورکړي. خدای ته زمونږ نه راضي شي زمونږ توبې قبول کړي او د خپل محبوب پیغمبر په نقش قدم هم روان کړي او د شیطان د رسوایو د قدمونو نه مو ساتي. خدای په دنیا او آخر کې هم د عزت ژوند نصیب کړي د ذلت او د رسوایۍ نه په امن و امان کې وساتي او خدای د مخلوق د شر نه وساتي او زمونږ په دې وطن کې د قرآن و سنت نظام راولي او د مخلوق خدا اتفاق راولي. ربا ترانه خدای راضي شي او د رحمتونو هواګانې وچلي او د رحمتونو بارانونو کې او د شرونو د فتنونو هم پامن کې وساتي. آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. غائبانه زمون په مذهب کې نماز جنازه نشته. سفر کې روجه نیول ورته آساني روجه نیول بهتر دی او که روجه نیولو کې ورته تکلیفي په سفر کې نو بیا خیر دی نه نیول بهتر دی.